الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، زموږ اوسو خبره شروع په باره د دنیا کې دې لپاره چې ډېر مسائل ذکر کړی شو. امثله یو بل مثال د دنیا نن موږ ذکر کوو. د دنیا مثال داسې دی لکه دریاب، خو داسې دریاب و چې ټول خلک به په دې باندې ورتېرېږي، بله لار نشته د تګ، او داسې ځای له هلته تېرېږي چې دې خلکو هلته کورونه دي، وطنونه دي، نو سړی چې ورځي په لامبو خو تللی نه شي تر څو پورې چې کښتۍ وي، او داسې کښتۍ چې هغه د نجات والا. نو الله رب العزت په دې وخت کې د دې امت دپاره دا خبره تشریح کړه چې دا کښتۍ به تاسو څنګه نسئ، په دې کې به عمل څنګه کوئ، قرآن او سنت یې راولېږلو. عبادت د رب العالمین یوازې په عبادت کې د الله لپاره عمل، د آخرت دپاره بډې واله، د هغې لپاره کوشش کوله. کوم انسانان چې هغه د کښتۍ کې سواره شو او دغه شان مخې واړو د دریاب د چپونه، وجه دا وه چې وی ویلې دوی له معلومات هم دا دی چې بغیر د دې کښتۍ نه په بل شي کې زموږ ستاسو نجات نشته. او بعضې قمقلان هغوی داسې ویلې چې موږ په لامبو باندې ورشو، د سره دې زموږ ضرورت نشته. پېښه دا ده چې کله چاپې راغلی نو هغه انسانان چې هغه به د کښتۍ کې سواري دي هغه لاړل، او هغه انسانان چې پاتې شو هغه برباد دي. د دې وجې نه امام مالک رحمه الله فرمایي وی د نوح علیه السلام د سنت مثال په شان د کښتۍ د نوح علیه السلام، که څوک دې له وختو نجات یې موندلی او که دې نه وروسته شو دا برباد شو. اگر که بعض علماو دا خبره کړې ده چې دې لپاره څه سند د امام مالک ابن قیم رحمه الله په غاسه کې به ذکر کړي دي. چې یو بل مثال دا ذکر کړی وی د دنیا مثال داسې دی لکه یو لوښی چې په هغې کې عسلي مچ راغی، په دې بغل باندې کېناستو، خوراک یې ترې وکړې، وزر هم پکې داخل نه کړي، خپې هم پکې داخل نه کړې، لاړو. بیا چې وږی شو بیا راغی، بیا لاړو، بیا چې وږی شو بیا راغی، بیا. خو که چېرته دا پکې د خپلې خپې ورډننه کړي، دا وزر ورډننه کړي، په ځای دې باندې چې دی د عسل نه فایده او لذت والي، هغه سبب دپاره یې دی چې دا پکې برباد شو. که موږ هم دنیا له د ضرورت په نیت باندې وکاته او خواله ورلو، څومره چې زموږ ضرورت دی هغه مو ترې راواخیسته، نور مو پرېښودو، مقصد مو دین وګرځوو، نو بیا به راځو بیا به راځو بیا. که په دې دنیا کې داسې موږ ورننه وتو لکه خازن دا معنا کړې ده، نسو الله د خلکو رب العالمین د یاده ایستلې، الله عز وجل د دنیا نه دوی ځانونه د یاده ویست. هغه څنګه په دې ترتیب باندې چې داخله په دې دنیا کې داسې ورننه کړي چې دین له بیا راوزګارېږي ده. ته پوه شه په دې خبره باندې چې ته الله د یاده ایستلی او که دین سره د اړې راړې نو شکر په دې وباسه چې رب العالمین دومره لوی رحم په ما باندې کړی دی چې زه یې د یاده ایستلی نه یم. چا دا خبره ذکر کړې ابن قیم رحمه الله وایي دې مثال داسې لکه د ښکاري دانه، په یو ځای کې دام دی، د هغې په دې خوا کې هم دانې اچولي دي او خو دې دانه کې مې یو مزی دی، ګر چاپېره ترې دانې دي. نو دا مرغه راغی، که چېرته دغه اطرافه دانې وخوړې ولاړه نو موړم شو، لیکن نجات یې منده کو. خو که همدې کې ورننه شو دی منځ له ورغی، پېښه دا ده چې هغه دانو باندې منځ ته راوستو وبنښلي، او هغه به سبب د دې خبرې شي چې هېڅ د ښکاري به یې ګیر کړي. که موږ هم دې دنیا نه داسې لرې لرې وګرځېدو، د ضرورت په نیت باندې مو ترې وخوړو، نو الله عز وجل موږ له نجات راکړي. والا که چېرته داسې مسله ډېرې پکې ګیري وګو بې چغې به بیا وایو هېڅ فایده به بیا موږ له رانه کړي، ښکاري به راشي د بیا موږ ویسي. چا داسې خبره ذکر کړې وي دې مثال داسې لکه یو سړی د به یو ځای کې اور بل کړي، پتنګان راله، هغه غواړي چې په دې اور کې ځان ور وغورځوي، لیکن بعضې داسې خلک دي چې هغوی وایي نه په دې کې دا رڼا هم ده او دغه شان ځان ګرمایش هم دی، د اور نه ګر چاپېره ناست نو ځان یې پرې ګرم کړې، رڼا نه پیدا واخیسته. لیکن کم خلک چې هغوی د دې ګرمایش نه په دې طریقه باندې پیدا وانخیسته او د رڼا نه پیدا وانخیسته، ډارې کې په دې باندې راودانګل نو ځان یې برباد کړي. دې وجې نه حدیث کې راځي زما مثال او ستاسو مثال په شان دی، یو سړي د اور بل کې پتنګان شروع شي، د هغې نه ګر چاپېره تاویږي، په دې کې ځان ورغورځي، ویې زه یې منع کوم. که موږ هم د دنیا کې انغماس وکړو ورنه وته بیا برباد او که انغماس هم پکې ورکړو بیا بچ شو. چا نور مثالونه ذکر کړي دي. په طور مثال چې د دنیا مثال څنګه دی، اهل علم فرمایي وایي د دې دنیا مثال داسې لکه یو سړی دی، هغه یو کور جوړ کړي ډولي، په هغې کې قسمه قسم خلک آلات برابر کړي دي او ټول خلک یې وغوښته. کله چې راله به د قیمتي توشک او قالینو باندې کېنول او هغوی له ډېر قیمتي لوښي مخې ته پېښ کړه، په هغې کې غوښې وغیرې ایښودلی شوي دي، او خادمان هم په دې ځای کې ګرځي راګرځي، شربت هم راوړي او چړې هم ورسره دي، نور شیونه هم ورسره دي. نو اهل علم دا خبره ذکر کوي چې په دې مقام کې یو سړی دی، هغه ورسره راغلی دی، عقلمند دی، دعوت کړی شوی دی، هغه فرمایي چې ان کل ذالک، دا ټول شیونه چې دي د دې کور والا ملکیت دی، سامان هم د ده دی، غلامان هم د ده دي، وسط یې پیدا واله، زړه ورپورې ټچ نه کې.
ولې بعضې داسې خلک دي هغوی چې د بنګلو پورې ځان ټچ کړي، قالین پورې ځان ټچ کړي، د زر پورې ځان ټچ کړي، لوښو پورې ځان ټچ کړي. نو دا سړی ډېر په عزت باندې را داخل شو، اولنی خوراک یې وکړي او ډېر په عزت باندې ووتو. او کوم احمق انسان چې دی هغه د ځان سره دا خبره کوي زه به د کور کې اوسېږم او دا الله زما دې څنګه تصرف چې پکې زه کوم کولی وشي. نو په دې وخت کې د کور مالک ورته ډوډۍ مو نه خوړله او ټیم هم پوره شو، زه یې دې ځای نه وځئ، که هغه نه وځي په زوره به د هغې ځای نه ویستلی شي. عبدالله ابن مسعود به هم دا ویلی وی هر سړی به د دنیا کې میلمه دی او دا مال د چې دا سواري مال دی، مسافر سړی چې دی هغه تلونکی دی او دا کوم مال چې سواري دی هغه به بېرته اصل ادا کوي. ام سلیم هم دا معنا کوله وی که چېرته یو قوم دی به طور مثال هغوی د یو چا سره خپل مال کیدي او بیت یې طلب کي، هغوی به بیت یې منع کي؟ نه. ولې به یې منع نه کي؟ ځکه دا پردی مال دی، بس ما سره امانت یې ښودلی دی، اوس یې طلب کي زه به ورته ورکوم. اهل علم دا خبر مثال هم ذکر کړی وی د دنیا مثال داسې لکه یو قوم او هغه روان دي په دشته کې، تنده پرې راغله، ورسېده یو دریاب له، خو پېښه دا ده چې د اوبه ډېر انتهایي تروي دي او دا سړی د سختې تندې د وجې نه ایسته په دې کې ورپرېوتو، د هغې هغه تروالی او دغه شان د هغې هغه سخوالی محسوس نه کړي، بې پوهې شو. څومره چې سکي تږی کېږي، څومره چې سکي تږی کېږي، څومره چې سکي تږی کېږي، پېښه دا ده چې ایسته به هغه تروي اوبه راشي، د کولمې به ټوټې ټوټې کړي او مړه به شي. او بل سړی داسې دی هغه فرمایي چې دا خو ګوره ډېر تریو دریاب دی، تریخ دریاب دی، انسان چې وڅکي نو په دې وخت کې مړېږي نه، هغه ترې لرې کېږي، حتی تر دې پورې یو شنه ځمکه به یو ځای کې پیدا کړه، په هغې مقام کې به طور مثال د کوهي انتظام برابر کې هغې نه اوبه راوسکلې راویستلې، په خپلې مسکلې وړې پکې واغږل، نور ملګرو له یې ورکړل، دا خلک ژوندي پاتې شو او هغه خلک چې دی هغه شو برباد شو. او دا مثال بیا نبي عیسی علیه السلام پیش کړی و. د دنیا طالب داسې دی لکه د دریاب سکون کې څومره چې د دریاب اوبه تشکي هغومره به د نور به تنده زیاتوي، حتی تر دې پورې چې آخر به د قتل کي. البدایه والنهایه کې دا مثال شاید دې مثال ذکر کړی دی. وی مثال د انسان او دغه د مال او دغه د خاندان او د عمل لکه یو سړی دغه درې ورونه دي او د باره کې فیصله وشو چې ته به اوږد سفر کوي، دا ټول ورونه یې وغوښتل چې زه دا سفر کوم، تاسو په دې باره کې ما سره څه کوئ؟ یو ورته ویلي وی زه خو ستا ورور ملګری دی تر دې حال پورې نن نه را په دې خوا وشي دا اوږد سفر ته در په غاړه د ورور مور دی نه یم. هغه دویم ورته ویلي وی زه ستا ورور یم تر دې وخت پورې او تر دې پورې چې هغه ډاټسن کې دې کښېنم، ګاډي کې دې کښېنم، د هغې نه وروسته به خپل کار دی. دریم ملګري ورته دا ویلی وی زه ستا ملګری یم، ام په صحت کې ام په مرض کې، اوس دې ملګری یم، بیا دې ملګری یم، بیا م هکذا عمل. دا دنیا دغه شان پاتې کېږي، نور خلکو له هغه ملګري دی تر وخت پورې به هېڅ پاتې کېږي. اهل علمو دا خبره هم ذکر کړې ده وی دې دنیا مثال داسې دی لکه په طور مثال هغه بوډۍ زنانه ځان ډېر ډولي کړی، نو ظاهر چې خلک ورته ګوري هغه دا به ډېره ډولي خو لیکن چې منځ ډول شي هغه هېڅ شی نه د دنیا هم ډولي ښکاري. یو سړی دی هغه د بد اخلاقي په نیت باندې د هغې پسې ور روان دی، خو چې کله خپلې کوټې د دننه کې دروازې بنده کړه ولته بدماشان کې نه ولي چې مخې رالوڅ کړي، نو ایسته هغه بد شکله وه، د دوکه کې به دې ظاهري شکل باندې هغوی ایسته په هغې وخت کې ووژلو، قتل یې کړي. عبدالله بن عمر فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ باندې راغی او ویې ویلې مازدیګری و چې معمولي غوندې نور د انور په د کجورو په دې سر کې پاتې و. وایي د دنیا مثال داسې دی لکه دا ټوله ورځ ختمه شوې ده، معمولي غوندې شی پاتې شوی دی. حدیث کې ذکر راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زه او قیامت که هاتیان دغه شان یو، دا سبابه اوستا ګوتې د دواړو یو بل سره یو شی کړه. چا ویلي وایي د دنیا مثال داسې لکه یو لوی ډان خلک ورته راغلي دي، حیوانات ورته راغلي دي، خوراک وساک یې ته کړی دی، لیکن آخر کې معمولي غوندې شی پاتې دی. عبدالله بن مسعود هم دا خبره کوله چې الله عز وجل دا ټوله دنیا کمه ګرځولې ده، د دې کم نه پاتې کېږي مګر کم، لکه هغه صفه اوبه ختمې شوي دي، معمولي غوندې اوبه په یو ځای کې پاتې کړې شوي دي. او چا ویلې به د دې مثال په شان د خوب دی، سړی په دې خوب کې ډېر انتهایي اوچت مقاماتو ته ورسېږي، خو چې اوچت شي هېڅ شی هم نه وي. چا ویلې به د دې مثال داسې دی لکه به طور مثال مزرعه زمینداره عمل په دې کې داسې وکړه نو بیا دغه شان د قیامت په ورځ باندې به دا بیا لو کېږي، لکه څنګه چې زمیندار سړي په هغه وخت کې زمینداره وکړل او بیا وروسته دکانان راوغوښته وغیره جمع کړه او حاصل یې واخیستو. چا ویلې دا داسې لکه یو باغ د هغې لپاره دوه دروازې دي، په یو دروازه باندې راننوتې پرې بل باندې ووتې. او چا ویلې دا داسې لکه هغه ډولي مار ظاهري خلکو له ښه رنګ ښکاره کړی دی، خو چې ګوتې دې ورته وروړلې ټک درته درکوي، په دې وخت کې ایسته بیا وژني بیا یې ختموي. چا داسې مثال ذکر کړی دی دې مثال په شان د سوري دی. او چا دغه شان مثال ذکر کړی دی هغه دوکماره زنانه چې زنانه دوکې ورکوي دې خلکو له، چا وي د دریاب اوبه دي، چا وي هغه ګډوډه امیدونه دي. ابن قیم رحمه الله په قصیدونه کې به اوږد بحث په دې باندې ذکر کړی دی چې داسې مثال دی، داسې مثال دی. الغرض دا دنیا پانې کېدونکې ده، نو انسان باید د خپل زړه په داسې کیفیت باندې دې پورې ونه تړي چې تر څو پورې هغه لوی آخرت ور باندې برباد کړي
الله رب العزت زموږ سره ټول توجه آخرت له ورواړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه وسلم